أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم. دی آیت کے اللہ رب العالمین خطاب خاص دا خطاب خاص ته او الله خاص د ایماندارو سره خبره کول غواړي. قرآن پاک کې مختلف انداز سره الله رب العالمین خلکو سره خبرې کړې دي. کله ټول خلک مخاطب کوي نو بیا ورته یا ایها الناس وایي و خلکو، او کله یهودیانینو یا اهل الکتاب، کله یا بنی اسرائیل، کله پیغمبر علیہ السلام سره خبره کوي نو یا ایها النبی اے پیغمبر، او کله د ایماندارو سره خبره کوي نو یا ایها الذین آمنو. کو ګوري قرآن کې ډیر ځای کې راغلی یا ایها الذین آمنو. دا ډیر لوی اعزاز دی چې الله رب العالمین د ایماندارو سره خبره کوي. اول ته وایي ای ایماندارو، ای هغه خلکو چې په ما باندې ستاسو یقین او باور دی، بیا ورته خبره کوي چې څه کول دي. دې آیت کې صرف دوه خبرې دي. یو خدا چې زما یره پیدا کړي په ځان کې، اتقوا الله، د الله نه ویریږئ. د الله نه ویریږئ څه مطلب دی؟ د الله د ګرفت نه ویریږئ، د الله د عذاب نه ویریږئ، د الله د سختونو ویریږئ، د الله د عذابونو نه ویریږئ. یا ایها الذین آمنو، او ایماندارو، اتقوا الله، have a fear of الله، د الله یره په زړه کې پیدا کړئ. یو خبر پیدا کړله، دا د الله یره چې دا د تمامو کارونو کنجي ده، دا د تمامو کارونو د تمامو عبادتونو کنجي ده. څوک چې د الله نه یریږي نو هغه دروغ نه وایي، څوک چې د الله نه یریږي هغه خیانت نه کوي، څوک چې د الله نه یریږي نو هغه ظلم نه کوي، څوک چې د الله نه یریږي نو هغه د چا حق نه دباوي، څوک چې د الله نه یریږي هغه زیاتی نه کوي، څوک چې د الله نه یریږي هغه بیا د الله په حکمونو کې ډنډي نه وهي، هغه د الله حکمونه پوره کوي. دا بنیادي شی دی. د الله یره دا بنیادي چیز دی. چې سړی د الله نه یریږي نو بیا ته بې پروا اوسه، خو چې سړی د الله نه یریږي نو دا بیا ډېر د غم خبره ده. خدای خبر چې چل به کوي، خدای خبر چې به را سره څه کوي. که دا جوار مې ته اغوستي دي دا به صحیح او که نه، دا غنم مې اغوستي دي دا به صفایي او که نه، دا وریجې مې اغوستي دي دا به ښي او که نه، دا غوړي مې اغوستي دي دا به رښتیایي، دا پۍ مې ته اغوستي دي دا به صحیح او که نه. خو چې د الله یره وي نو په هر څه کې به هغه د الله نه یریږي نو بیا قصه یې روغه ده. هر څه چې دي نو هغه بیا برابري. نو یو ټوکړه خو دا ده، او دا دویمه ټوکړه کې ویل دي چې ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نو دا مرګ په خپل اختیار دی زمونږه. دا خلک چې مري نو دا په خپل اختیار مري. داسې سملاسته خو نه دي که نه چې اللهم بسمک اموت و احیا او خپې غوځوه. مرګ خو داسې نه دی که نه، خیال نه دی، او د خوب په شان نه دی چې سړی دې وایي چې اللهم بسمک اموت و احیا او خپې وغوځوي او څادر په ځان راکاږي مړ کېږم. هاي الله، هغه خو دغسې ناڅاپه راځي، هغه اطلاع نه وي، د هغې پیشګي څه خبر نه وي چې کله به ته ځې، ناڅاپه راځي. نو کم شی چې ناڅاپه راځي نو بیا د هغې هر وخت د هغې خیال پکاري. نو ځکه الله وایي ولا تموتن الا وانتم مسلمون. او داسې حال کې تاسو مړه شئ، داسې حال کې چې تاسو ته جوړ یې. دا معنی مې د کوم ځای نه راوویسته، دا ده چې ته جوړ یې وانتم مسلمون، چې تاسو الله ته خپل ټول ډیزایر، خپل ټول خواهشات سبمټ کړي، الله ته دې هر څه حواله کړي، داسې حال کې مړ کېږئ.
داسې د یو سیکنډ خبره هم ده او ډېره ګرانه خبره ده چې سړی خپل ټول خواهشات الله ته حواله کړي. زه تا ته حواله یم او زما ټول خواهشات په تا قربان دي د الله حکمونو ته. نو بیا چې څه وخت مرګ راځي هغه که ماسخوتن وي که چربانګ وي که سهار وي که ماسپښین وي چې سړی په خپلو خواهشاتو نه چلیږي د الله په حکمونو چلیږي نو بیا هغه سړی بیا صحیح دی هغه هر څه الله ته حواله کړي نو هغه مسلم دی. یو خو مسلم بای نیم وي که نه شناختي کارت کې لیکلي زما په شناختي کارت کې هم شته ستاسو به ومي پاسپورټ کې لیکلي هغه نه کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو جہان سے خفا میرے لیے چې الله وایي چې ها واقع تا خپل خواهشات زما قربان کړي دي ته مسلمان یې. نو ډېرې زیاتې خبرې نه کومه صرف دا مې دا د ده خواهش و کنه دی په خپله خو هم لګیایي تاسو د دین خبرې کوي دقه قرآن دی یو قرآن هغه په اوازونو سره نه بدلیږي اوازونه بدلیږي خو هغه په اوازونو نه بدلیږي هغه قرآن دی. زما زه یو خبره د څو ورځو نه کوم او دا تاسو ته هم کوم نو زما دا خیال و چې زه به خبره تاسو ته کوم. عام طور د خلکو دې ته خواهش دې ته خیال نه کېږي د مولیانو صاحبانو زما ته خیال شوی دی زه خالص سرګري شویم. د ایمان یو شعبه ده طهارت پاکي او د ایمان النظافة من الایمان پاکی صفائی دا د ایمان نه ده. یعنی د دې پاکی صفائی مطالبه به د هغه چا نه کوي چې مؤمن وي لیکن نن که ته د کافر ملک له لاړ شې نو داسې صفا پروت دی صفا پاک صاف پروت دي او چې کوم ځای کې مسلمانان پاتې کېږي یا د مسلمانانو ملکونه وي نو سړی زړه نه غواړي چې زه په دې علاقه کې پاتې شم. یعنی موږ دا داسې کوشش کړی چې یاره دلته که ته پاتې کېدل غواړې نو تکلیف مه کوه ځکه چې دلته کې ټول ګند دلته دی او موږ که زموږ سره په ګاونډ کې سړی پاتې کېږي هم نو زموږ هغه اعمال زموږ هغه اخلاق زموږ هغه کرکټر زموږ هغه کردار داسې نه دي چې هغه په نورو خلکو باندې ځا اثر وکړي. په اول قرن کې خلک مسلمانان لاړه ملیشیا ته نو چې په لارې به تېرېده نو هر سړي دپاره هغه یو کوسچن مارک یو سوال و چې تپوس وکړي چې دا څوک دي داسې تېرېږي چې خلک وایي دا څوک دي داسې ځي وایي دا څوک دي داسې ځي وایي دا څوک دي یاره دا څوک دي یاره دا څوک دي د هغو دې طرف ته تلل او دې طرف ته تلل دا ټول یو سوال و چې خلک زموږ په باره کې تپوس وکړي معامله کوي صفا دروغ نه پاکه دوکې نه پاکه خلک ټول مسلمانان شو اسلام ول راوړو موږ داسې کېدل غواړو موږ داسې کېدل غواړو او په بعضو ملکونو کې خو خلکو هغه ژبه هم د هغو اختیار کړه. مصر د عرب نه دي افریقا کې دی او لیبیا دا هم عرب نه دی د افریقا کې دی لیکن چې مسلمانانو ته ورسېدو چې خلکو اسلام قبول کو د هغو هغه ژبه یې واخیسته. دا خو حقیقت دی تاریخ دی دا. نن خو موږ هغه شان نه یو چې زموږ علاقې ته یو هندو راشي یو سیک راشي یو کافر راشي او هغه څو ورځې وروسته بعد مسلمانېږي سوال نه پیدا کېږي سوال نه پیدا کېږي دا زموږ کمزوري ده د ټولو. دا اسلام په دې خولې باندې نه کېږي که یو پلار زوی ته وایي که نه چې مونځ وکړه وایي به په خولې لیکن د هغې نه مخکې هغه دا شو کول دي دا هغه ته ښودل دي عملا فزیکلی چې زه دا مونځ کوم او د رسول الله صلی تعلیم هم دا دی چې د 7 کالو شي بچی نو مروهم بالصلاة د 7 کالو شي بچوړی نو اوس ته مونځ وانه دی مطلب دا دی چې د 7 کالو په دې عمر کې به تا هغه ته مونځ یاد کړی او ته چې هره ورځ راځې نو هغه به دا چغې د پسې وهي چې ما بوځه ته به چې نه بچو زه مانځله ځم. دا د هرې ورځې یو سبق دی کاغذ پاک دی پاڼه پاکه ده او دا په هر ورځ طریقې زما پلار خو مونځ لته زما پلار خو به هر وخت مونځ لته ماسپښین به مونځ لته مازدیګر به مونځ لته ماښام به مونځ لته ماخوستن به مونځ لته
کېنه نه ما بوځه بچو ته د بازار د تلو ټیم نه دی دکان ټیم نه دی زه خو مانځله ځم د دې 7 کالو پورې به د داسې شوق پیدا شي که نه چې یاره د مانځله چې ته ما بوځه او هغه مونځ به ورته یادي نو د شریعت حکم دی چې بیا اوس ورته مونځ ښایه او مزه دا ده چې د 7 کال نه وروسته دا مونځ کوي که نه د بلوغه پورې نو د هر عمل دا د الله درګاه دی د الله دربار کې د عمل اجر ضایع کېږي نه عمل چې وشي د هغې ضرور اجرت میلاویږي نو دا به چا ته میلاویږي دغې مور پلار ته دغې مور پلار ته د 7 کال نو اخله که دا هلک په 14 کال بالغ شو که په 15 بالغ شو دا ټول ثوابونه د هغو په عملنامه کې به ځي او د قیامت هغه عمر دومره نه دی چې دا منځونه هغې له کافي شي خیال دی هغه لا متناهي ژوند دی د هغه ژوند اینډ نشته د هغې انتها نشته اینډلس هغه ژوند دی بیا پسې مرګ نشته بیماري نشته تبه نشته کینسر نشته ټوخی نشته زکام نشته هیڅ بیماري نشته او کاروبار نشته خو مزید یو پاتې کېدل دي په جنت کې کاروبار نشته هغه الله رب العالمین به هر څه ریډي میډ ورکوي د هغې نمونې دنیا کې ښودل دي چې الله داسې کوي تیار نو هغه ژوند لکه سړی سوچ وکړي دا د 1000 کالو منځونه هم نه دي پوره او که د 100 کالو منځونه یې هغه هم هغې له نه دي پوره ځکه چې هغه خو د 100 کالو نه زیات عمر دی هغې له او نعمتونه د هغې ورځ ته ورځ به زیاتېږي کمېده پکې نشته چې دا اول ورځ خو مې نوړزان خوړلي نو اوس چې دی نو زه مردار کوتره وخوره داسې نه کوي الله رب العالمین هغه ډېر لوی ذات دی چې پرون خو یې خوند ډېر ښه و او نن خو به پیکه وخوره نو خیر داسې نشته پکې خیر هغه یو جدا موضوع ده او لوی بحث دی د جنت نعمتونو کې به ورځ ته ورځ اضافه کېږي هکې به کمی نه راځي نو عرض دا دی چې د الله رب العالمین یره هغه اعمال ټیک کوي د سړي ژوند ټیک کوي نو ما وایي چې 7 کالو شي بچی نه ورته د منځونو به وایي او نور د مور پلار ذمه داري دي صرف سکول نه دی نور ذمه داري دي هغو ته به انسانیت هم ښایي که نه انسانیت په غواګانو کې په سخو کې په دې کې په چرګانو کې دا شی نشته چې دته به لالا وی دته به کاکا وی او دا چې دا ستا نیکه کېږي دته به دا وی دا په ځناورو کې نشته دا په انسانانو کې دي نو دا د مور پلار ذمه داري ده چې د کشر مشر دا فرق مراتب دا به ورته ښایي دا هم د مور پلار د کېناستو طریقه که نه دا ټولې به ورته ښایي دا د مور پلار په ذمه دي او ځکه چې د بلوغه پورې دا چې دوی څه کوي حساب تا ته میلاویږي او چې بالغ شي نو هغه بیا د یا ایها الذین آمنو تحت شي بیا د الله د خطاب بیا د هغې کاته جدا شي بیا د هغو خپل اکاونټ دی او خپل کار دی نو ما دا خبره کوله چې تاسو د خپل کورونه او کوڅې دا صفا ساتئ زه هغه ورځ چې راغلم نو ډېر خفه شوم دا د کورونو نه بهر دا لختي دا ولا ده دا د کوز درشخېلې خلک په دې اوبو باندې ډیپینډ کوي او زمونږ د درشخېلې خلک خپلو په ټولو دغه اوبه ورکوي په دې کې دا پنډان پراته دي شنه شنه دا ډېره د عیب خبره ده دا ډېره د شرم خبره ده نو ما یې زه به تاسو دا ګزارش به کوم درخواست به کوم چې خپلو کورونو کې خپلو بچو ته دا ووایئ چې دا اوس خو ډیرانونه خلکو ختم کړه لکه موږ ډېر ښه خلک یو که نه ډیران د کور په خوا کې نه ساتو لیکن هغه کچرې ولې ته غورځوي دلته یې غورځوي لښتو ته یې غورځوي نه بند شي نو دا مه کوئ دا صفا ساتئ الله دې تاسو ته توفیق درکړي الله دې ټول مسلمانانو له په دې کې د کلي هم بېعزتي ده او په دې کې د قام بېعزتي ده د پښتون قوم بېعزتي ده چې دا د دې کوڅې دي او دا د دې حال دی دا صفایي پکار ده د کور لکه جاړو خلک خیرنې کپړې پاکې ومي خو چې خیرنې نو خلک ینځي که نه د هغې ینځل دي بیا دا اوبه ستاسو څاروي څکي او دا اوبه ستاسو پټو ته ځي ستاسو باغونو ته ځي او د کوز درشخېله خلکو ته ځي نو هغه هم پښتانه دي زمونږ باره کې به هغو څه تصور کوي څو پورې به د هغوی خوله بندي نو دنیا کې خو سړی په دنیا کې دا د دنیا رواج دی چې
چې هر سړی څه کوي نو دې دپاره کې زه ښه ښکاره شم او زه خلکو ته عزتمند ښکاره شم که نه هیڅوک دا نه وایي چې لاسونه پورته کړي چې خدای ما تباه کړي ما غر کړي ما بېعزته کړي هیڅوک دا نه وایي هر سړی وایي خدای ما عزتمند کړي ما له راحت راکړي او خدای ما په دنیا کې وځلوي داسې وایي که نه بچو ته هم دا دعا کوي ځان ته هم دا دعا کوي د دنیا په باره کې او د آخرت په باره کې دا وایي چې الله ما وبخښي زما مور پلار وبخښي اغدانه استادان وبخښي ټول مسلمانان وبخښي لیکن چې داسې کارونه کوي که نه بیا ډېر د هغې نحوستونه ډېر زیات دي دا اوبه الله نازلې کړي دي پاکې دا اوبه الله نازلې کړي دي که نه پورته نه راوړئ دا پاکې دي وانزلنا من السماء ماء طهورا پاکې اوبه نو هغې کې ته دا شي نه چې اچوې که نه هغه خو د استعمال نه وباسې دومره ډېرې اوبه هغه ټولې ګنده شي نو د هغې مصیبت څومره د هغې نه بیماریانې د هغې نه جراثیم او د هغې نه قسمه قسم بیماریانې دا موجوده چې زما په عمر کم دي دا تاسو وګورئ څومره نوې نوې بیماریانې راووتې په ډکشنرو کې د هغې نوم نه پیدا کېږي نوې نوې بیماریانې صفایي نه کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو اخلاق راوړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي بعثت لأتمم مکارم الاخلاق زه راغلی دی لیما چې زه د اخلاق اعلی درجې ته ورسوم د شرافت او د بزرګۍ هغه اخرانو منارو ته دا خلک ورسوم دې له زه راغلی چې زما فالوور زما امتیان زما خبره منونکي هغه د اخلاقو اعلی درجې ته ورسي یو خبره خو نه ده که رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوراک طریقه د ملاستې طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کل ما هر هغه شی چې هغه تا په خلال باندې د غاښ نه راوویست نو هغه ته هغه غذار کا او کل ما لاک بلسانک فابتلعه او کم شی چې دی په ژبه سره د غاښ نه راووت نو خیر د هغه تیر کا دا هیڅ دین کې دا نشته اسلام کې دی چې د غاښونو دی کې کم شین خطه دی پته تا ته هم نشته چې دا پرونی دی که بل ورځنی دی هغه چې ته راوباسې خو د جراثیمو قونج دی هغه ته بهر راوباسې بیا خولې ته اچوې که نه خو ځان وژنې که نه دا دومره پیسې بیا تا سره نشته چې دا ټولې په دوایانو باندې خرچ کړې ولې داسې کوئ صفایي اسلام ښودله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسواک په باره کې یو وار خپله تمنا ظاهره کړه چې که دا نه وای چې په خلکو به ډېره سختي راشي نو ما به د هر مانځه سره دا مسواک چې دی دا به مې خدای ته ویلي چې دا ضروري کړي لکه چې اوداسه کې نور څیزونه ضروري دي لولا ان اشق علیکم که داسې نه وای چې په تاسو به کله به نه وي سره مسواک نو بیا به د باندې ډېر تکلیفي سختي وي که نه دا شی به مې دومره ضروري کړی خیال دی د غاښونو د صفا کولو د دغې شي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې اذا تصاب احدکم فلیکظم فمه کله چې تاسو کې یو سړی ارګی کوي اجه سستۍ نه راځي خوله وازږي هغه اګرمې ورته نه هغې ته پښتو کې ارګی وایي هغه اګرمې خو هغه ده چې مولۍ وخوري او هغه چې ډر خولې نه راباسي هغې ته اګرمې وایي دا چې داسې خوله وازږي که نه پټ په پټه دا د سستۍ نه کېږي انو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو کې څوک دا ارګی کوي که نه نو فلیکظم فمه دا دننه سامان د خلکو ته نه ښکاره کوي دا ډاخانه دې بنده ساتي لاس دې پې کېږدي دا تهذیب دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم و چې مونځ کې نو بیا وایي په مانځه کې به هم دا په خوله پټی امام الانبیا صلی الله علیه وسلم نری نری خبرې دا حضرت ویلي چې الطهور شطر الایمان صفائی د ایمان جز دی او النظافة من الایمان او دا پاکی صفائی چې دا د ایمان نښه ده دا په خلکو کور کې جاړو نه وي او تاسو څه خیال دی دا پښتانه چې د چا کور ته لاړ شي او جارو یې په ګنۍ والي پاڼې بوټي هر څه پراته دي په دې منډو کې څنګه وایي هر څه سپڼه ښځه ده هر څه سپڼ خلک دی دي خدای خبر څنګه پاتې کېږي دا خو حیوانات هم داسې نه پاتې کېږي وایي که نه وایي د دې شي اهتمام کوئ پخوا زموږ مشرانو به د سهار د مانځه نه مخکې زموږ د مشران د کورونو مشرانې
د مهنځه د بانک د چربانک نه مخکې به دا ډېر کارونه هغو کړي د اوبو دا او د صفایي دا او د غوا د لوشلو دا ټول څیزونه اکثر به مخکې نه شي چې سړی به د مهنځه نه واپس لاړ کور ته دا هر څه به شي نو دا تاسو ته درخواست دی دا صرف مذاکره ده مذاکره زه تاسو ته وعظ نه کوم زما وروڼه یې ستاسو نه یم او تاسو زما نه یې موږ یو زه صرف دا یاد دهاني کوم چې د یو سړي ګېډې او د لسو کسانو امسا نو لس او شل کسه چې امساګانې جوړ کړي نو ګېډې ته جوړېږي نو دا چې خولې ډېرې شي نو بیا خبره ځای نه سي هر سړی چې خپل کور کې ووایي چې خزله چې دا ډیران ستاسو شته خو بیا په هغې کې اچوئ او چې ډیران نشته نو دې ولې ته مه اچوئ دا ډیران نه دی دا وله ده او دا د صدونه د شامي دا د زمانې نه دا وله وه او د دې د اوبه به خلکو څکې او دغسې به چې زمیندار به ویو کوله یا به څه ته غاښ ورکوله یا به بزغلی ویست او تږی به شو نو لاسونه به هم پسې نینځل راغه جسم هم لاس په دې وله کې اوبه به اوس کې راپه بسې که نه وه داسې وه که نه داسې دا خو تاسو د ویستو نه وویستې دا خو ښه ونه شوه تاسو د یوازې نه تاسو د میلګا والا او د چم والا دا ټول مجرمان دي د الله په نس هغه مې دا 3 ورځې یرولي نن تاسو ته سویم درخواست عرض که تاسو دا خبرې ومنئ انو زما امید دی نن هغه د جمعات هغه حصه تقریبا د کافي حده پورې صفا کړ د سار هلکان لګیا پکې دا ټوکې هم هغې ولې ته غورځوي پلاستیک هم هغې ته غورځوي دا ګولۍ چې وخوري د هغې هغه پلاستیک هم د لب هغه شیشې ګلاسونه دا خو عقل نه دی که نه یو وړوکي له چېرته مور دا مات ګلاس ورکړلی د شیشې چې دا وغورځوه ولې ته هغه د ولې پورې د ملګرو سره لبې کولې هغه په بیګ کې پروت و څنډۍ را څنډۍ ټول یې ځان غوڅ غوڅ کړه هغه په لبو پوه نه او شیشه خو داسې شی دی چې د هغې زخم خو فور معلومیږي هم نه که نه وروستو پته لګي چې وایي دا ولې دا کپړې سرې شوې تاسو او دا ډېر ډینجرس دي دا د وړو نه سړی لرې ساتي وړو له چوړکۍ او ګیلاس دا نه ورکوي د انګریزان چې دي که نه دا د چلډرن پروټیکشن اصول هغو دا زموږ نه زده کړي دي دا زموږ دي سړو دا زموږ دي د دې بنیادونه موږ سره دي هی رسول الله وسلم وی چې من لم يرحم صغیرنا جملې ته ګورئ زور ته ګورئ من لم يرحم صغیرنا څوک چې زموږ په وړو باندې رحم نه کوي ولم يوقر کبیرنا او څوک چې د دې سپینګیرو د مشرانو عزت نه کوي ولم يبجل علماءنا او د علماء قدر نه کوي فليس منا هذا ما بومت کې دونه دي دینه بل سخت جمله کې دی شي څومره سخت ټکی دی دا چې په وړو رحم نه کوي د وړو خیال نه ساتي چوړکۍ په لاس کې ده که شیشې په لاس کې ده که ګیلاسې په لاس کې ده پروا نه کوي د مشرانو عزت نه کوي دی خو موږ خپل کور ډوډۍ خورو دی خپل کور خپل کار وکړي سړیه نه زموږ ته دا خودیشي دي چې د چا عمر لږ ډېر دی مشر دی د هغه زمانه پیغمبر ته نږدې ده هغه خیر القرون ته نږدې ده نو ښه دی که نه چې د پیغمبر زمانې ته نږدې ده نو دی ښه دی څومره چې د پیغمبر زمانې ته نږدې دی ډېر نږدې دی د صحابي دی چې لږ ډېر لرې دی جو تابعي دی چې ډېر لرې دی ته بې تابعي دی جو د هغې نه پس ته بیا لیکن د مشرانو عزت دا زموږ د پښتون قوم یو شیوه ده موږ دا کوو خپل خلکو ته بچو ته ښایو ده تاسو هم دا ښایئ خپل بچو ته او چې واورئ کله ما ته یاد دي خولې نه مې دا خبر راله زما د 3 کالو بچی و نو چې راغی نو ابو یک آدمی آیا تا یو سړی راغلی و مور یې فوراً ورته ووایي آیا تا نہیں انکل آئے تھے لفظ بدل کو انکل لکه چاچا راغلی و نو هغه آیا تا هغه لږ سپور لفظ دی او آئے تھے دا د ادب لفظ دی نو زه خوشحاله شوم په دې باندې چې ګوره مور ورته فوراً دغه کو او دا چې بچي سړی راوړي دې دپاره راوړي چې هغونه صحیح انسانان پیدا کوي صحیح انسانان ته جوړ شي که نه دغسې وړوکي څه خبره وکړه خرابه نو هغه د مور پلار کار دی او دې ژبې ته وایي مادري ژبه دا ولې دا د مور ډیوټي نه ده دا د مور په ډیوټۍ کې ده پی ورکول او قلارول او د هغې کپړې وپړې صفا کول او دغسې هغه چې الفاظ استعمالوي صحیح الفاظ ورته ښودل
چې داسې لفظ سړی وایي غلط نه وایي دې ژبې ته وایي که نه وایي مادري ژبه مورنۍ ژبه دا ولې ورته وایي پلارنۍ ژبه ورته ولې نه وایي زیات وخت د مور سره تېرېږي که نه په کور کې پلار خو چې د غریب مزدوري کوي انه د مور سره زیات وخت تېرېږي نو دې ژبې ته د مورنۍ ژبه نو ما وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شان و چې هغه داسې نرۍ نرۍ خبرې هغه موږ ته ویل دي د غاښونو په باره کې مې ته ووایي د نوکونو په باره کې هی د صفایي په باره کې د اوبو څښو په باره کې د پرنجي په باره کې د ټوخي په باره کې څه خو دعاګانې دي آداب دي د خوراک په باره کې نن مې هغه حدیث هغو ته ورولی و وایل ابن حجر یو وړوکی ټول کې کشر صحابي دی وایي كنت فی حجر النبي صلی الله علیه وسلم زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیږ کې ناست وم او چې ناست وم نو څه مې کول وړوکی وم که نه نو په دې پلیټ کې مې چاپېره لاس ګرځاو دلته 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 خپله مخه مې نه کته خو چاپېره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته څه ووایي ما ته وی یا غلام یا بچیا سم الله د الله نوم والا اول خو بسم الله وکړه دا زموږ فرض دی چې واړه ډوډۍ ته کینی او ځان سره یې کینو چې هغو ته چل وښایو که نه د نوړۍ د ماتولو د نوړۍ د اغوستلو دا طریقې چې د ډوډۍ ده نو په 3 ګوتو چې وریجې دي نو په 4 ګوتو کې چمچ نه استعمالوي لاس استعمالوي چې په 4 دا د مور پلار ذمهداري ده او هغه ګس لاس په وړوکوالي خو دواړه لاسونه یو شان دي دواړه سیم دي یو شان دي دا د مور پلار کار دی چې هغه په کم باندې عادت کوي نو چې هغه ګس لاس استعمال نه دا لاس نه دا بل لاس او رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم کړ دی په دې دواړو لاسونو کې چې دا د پاکو څیزونو دپاره دی او دا د ګندو کارونو دپاره دی دا پیغمبر علیه السلام الفاظ دي د هغه د خولې زبان اطهر نه دا الفاظ وتل دي دا پاکې ژبې نه دا مور پلار ته ښایي نو هغه وایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غېږ کې ناست وم نو حضرت ما ته ووایي چې یا بچیا سم الله د الله نوم واخله بسم الله وکړه بسم الله زور ته معلوم دی یو غټ غوایي که نه خو چې اسې پرېږدي نو مردار دی او چې د الله نوم پې ولې بسم الله پې وایي حلال شي نو دا وایم چې د اوښ حلالۍ دا بسم الله نو دا بسم الله یو حلال غوایي دی غوایي خو حلال دی که نه خنزیر حرام دی خر حرام دی نو دا چې په دې بسم الله په دې غوایي باندې و نو ټول دا د غټ غوایي دا میخ د حلاله کې دا چې دا واړو کې درته چې نوړۍ اخلې بسم الله پې وی نو دا د دې نه به څه جوړوي دا خالص کوشته ده بیا د دې نه به د عباداتو قوت او طاقت ملاویږي تا ته نو به وایي چې وسم الله د الله نوم والا او دویمه خبره ورته دا وکړه چې کل بیمینکه په دې ښی لاس خوره ومما یلیکه او کوم چې تا ته نږدې طرف ته د هغې نه خوره دا امام الانبیا صلی الله علیه وسلم دا آخري پیغمبر او د نبوت ټول عمر څومره دی 30 کاله څو په 40 کال ورته پیغمبري میلاو شي ده او په 30 هغه دنیا پرېښودې ده نو څو کاله شو 40 نه د 30 کاله په 30 کاله کې هغه څه شین دی پرېښودی هی جو دانشوروں سے حل نہ ہوا اور فلا سفروں سے کل نہ سکا وہ راز سمجھا دی کملی والے نے چند اشاروں میں اور رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا په ډېر فخر وي چې اوتیت جوامع الکلم مال هغه کلمات خدای راکړي دي چې هغه کې سمندر ټول راګیریږي او دا داسې زما عرض دار زمارونو چې تاسو به د خپل وړو تربیت کوئ که دا تربیت نه کوئ نو په ستاسو په ژوندانه دا یتیمانان کړه تاسو نو دا خو یتیمانان شو بیا بیا د پلار د موجودګۍ څه مطلب شه نو یو تاسو به د وړو تربیت دا کوئ په دې باره کې چې هغو ښه انصاف مسلمانانو انصاف بیا که ته لاړ شې نو افسوس به نه وي هغو ته به هم نه وي او تا ته به هم نه وي او دا بیا ستا دپاره ذخیره وي ستا دپاره به بیا دا ذخیره وي ښه بندیان به وي دې ته به خلک ګوري تا به یادوي په ښو الفاظو باندې نو ما دا عرض کوه دا درخواست او دا سوال چې تاسو د خپلو کوڅو او د وړو ته ووایئ چې دا کچره یو ځای کې جمع کوئ دا خبر رانه بیا پاتې کېږي او دا شیشې چې دي دا په دې کې ما اچوئ په ډېرانو کې شیشې ماتې شي که نه دا په دې کې ما اچوئ دا اوبو ته ما اچوئ ولې دا ویلې کېږي نه خاورې کېږي نه او دا چې
شل کاله په دې اوبو کې پرتې د چا خپه پرې راله نو هغه بحث به ډېر اوږد شي. یو قتل عمد دی یو قتل خطا دی او یو شبه عمد دی یو قتل بسبب دی. او نو چې دا شل کاله بعد ستا په دې شیشه باندې یو سړی زخمي شي که نه نو زه یېرېږم چې دا ګناه به هم په تا پسې لیکلی کېږي لکه دا شیشه تا ګزار کړ دلته. یو دهقان ډیران خوري په شوتلو کې او دا تا چې کوم پټي ته دا شیشه غورځول ده که نه نو دا ستا د لاس دا ستا کار دا شیشې څوک په ډیران کې اچوي یا دا په اوبو کې اچوي او داسې ښایسته د سیمټي ولې دله جوړې کړي دي دا پخوا سیمټي نه وي دا چې صفا شي د اوبو په ګیزي دا ستا یعنې طبیعت به وخوشحالېږي. خو چې دا سړی را روان وي او دغه ته وګوري دغسې دغه ته دی دیرین لاندې چې اوبه راغلي دغه څه ورته وایي دی شو دی جال ته څه ورته وایي جنګلې ته سیخانو ته وګوري نو طبیعت د سړي بد شي چې سړی دا خلک څه کوي په کم طرف روان دي. الله دله اولاد درکړ دی الله دله بچي درکړ دي نو د الله شکر ادا کوي خو دا طریقه خو نه ده چې پمپر استعمالوئ نو هغه بیا اوبو ته غورځوئ ولې ته نه. دا زما درخواست دی که تاسو راسره په دې کې هماهنګي وکړئ او دا ومنئ دا خبره خوره شي. کله چې ستاسو لوڼه خویندې څه څوک او ټول ته دا وایي دا شی د پټولو دی دا د عیب شی دی دا سړی پټوي دا بار نه غورځي ولې ته ځکه چې هغه نه خاورې کېږي او نه ویلې کېږي. د هغې یوه طریقه ده چې هغه یو ځای ته سړی جمع کړي وچ او بیا اوس اور ورته کړي په دقه طریقې سره فنا کېږي نور د هغې پنا کېده نشته. زه درته ګارنټي در کوم 100 کاله په دې ځمکه کې خښ کړه چې راویې باسې بیا به هغه شی داسې شی راویستل دی. نو خدای خبر چې څه دغه دی موږ په دې پوهېږو دا موږ دپاره اساني ده او په دې اسانۍ کې دننه ډېرې فتنې دي دا د فطرت نه لرې کارونه دي. بهرحال او زه به دا دومره خبرې مې وکړې او خفه نه شئ چې ناوخته کړی مې د باندې خو دا مې یو درخواست دی چې دا کوئ د خپل کور مخې ته لږ ساعت جاړو وهلې زګه جاړو چې دا پاڼې ماڼې دانې پکې نو دا ښه نوم پیدا کېږي. خلک دا په دې ټولو څیزونو فخر کوي ښه بلډینګ ښه کور ښه دروازې ښایسته کړکیا په دې فخر کوي دا ولې دا هم د فخر شی دی که نه چې صفا کور وي که نه په دې سړی ښه ښکارېږي دومره نوی کور یې جوړ کړی جدا جدا رنګونه ښایسته ښایسته بهر چې وګورې د ښځلو ډېر لکه ډیران کې سړی روان وي څه نه. الله دې ما او تاسو ټول نه راضي شي. الله دې موږ له توفیق راکړي چې الله پاک موږ د الله د نعمتونو شکر ادا کړو. الله اولاد را کړلی چې د هغو ښه تربیت وکړو. الله کورونه را کړي دي او د چاته محتاجه کړي نه یو چې په هغې کې موږ د الله پاک شکر ادا کړو د هغه صاف سوتره وساتو لکه د مسلمان شان دی او دغسې د لارو کوڅو او دا اوبه چې دي دا د خلکو د استعمال دپاره پرېږدو چې کته لاړې شي چې خلک پرې اودس کولی شي ځکه دا جاري اوبه دي نو چې دا شونه ته لرې کړي چې اودس پکې دي اودس پکې کېږي بیا که نه دغه چې تاسو به پرې نه شئ کولی چې تاسو ته معلوم دي دا څیزونه پکې پراته وو لیکن چا چې نه دي لیدلي که نه اوبو ته وګوري روانې دي بیا پرې اودس هم کولی شي استعمالولی هم شي. خیال دی الله ټولې دنیا کې د مسلمانانو حفاظت وکړي یا الله د مسلمانانو مدد وکړي یا الله په تمام عالم کې د مسلمانانو په حالت باندې رحم وکړي. څومره مظالم او څومره یعنې څومره پریشانیانې چې دي هغه په مسلمانانو دي موږ په صحیح لار نه یو یا الله موږ په صحیح لار روان کې چې تم را سره مینه کې او تم یو نوټس اخلي چې تو زموږ نوټس واخلي یا الله ته په خپل عباداتو موږ کاربن وساتې چې د هغې په وجه باندې ته زموږ نوټس اخلي بیا او ته زموږ تپوس کې نن خو زموږ د تپوس څوک پاتې نه شو. اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة وقنا شر الدنيا وشر الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه.